چې یاره ما خو ډېر مجبوره کړې نو زه ګوی نه ورکوم. ته به ګوی څه ورکې؟ ته د خپل کاروبار کې ته په بخر یا ټون کې چې کوم دی د ورسیزو لپاره یو بیل بلاک جوړ کړی دی، بیا ورسیز تا نه سودا کیسه. کاروباري سړی یو کاروباري سړی چې کوم دی هغه د سیاسي پاټو یا د سیاسي په دغه کې چې کوم دی نو هغه نه راځي. ولې نه راځي؟ چې هغوی نه بیا سودا نه خرڅېږي، نو هغوی د اړو سیاسي دغه کوي. نو د سره او خلکو به دا وي چې یاره ملک ریاض په دې کې ولې نه رانیسي؟ دې کې خو القادر ټرست کې خو د ملک ریاض دغه دی، نو هغه دغه چې په پاکستان کې ول ټولې ځمکې همدارې هم ضبط کوي او ښه پوره چې کوم دی نو اوس یې راګیر کړ. نو دا اصل تبدیلي ده چې داسې یو سړي ته چې کوم دی نو لاس واچولی شو، نو دا اصل تبدیلي ده که نه. علم خان مونږ تېر ورځ یو خبر دلته شیر کړو چې بیا دپاره 10 د پاسه 1000 ګاډي اخلي، ټیک شو. نو هغې باندې اکشن واغشتی شو او د سینټ چې کوم کمیټي ده، قایمه کمیټي ده د خزانې دپاره، هغې یې وویل چې ولې څه چل دی چې تاسو له مونږ د اربونو روپو ګاډي واخلو، چل څه شوی دی، تاسو له مونږ بالکل ګاډي نه اخلو. نو دغه یو ښه خبر تاسو ته مخې ته مې کړ. بل دلته لږ د ملکی کچ نه ورځو د صوبایي کچ باندې به لږ خبرې ترې وکړو. مونږ تېره ورځ د غنمو د سکینډل خبره کړې وه چې غنمو کې سکینډل دی او د پنجاب غنم چې دي هغه دلته په پښتونخوا کې په هغې کې مسله شوې ده او دا د کومه ګډ ګورننس کمیټي چې ده د خیبر پښتونخوا هغې د دې خبرې دغه کړی دی. پرون یو خبر مخې ته راغلی دی الف خان چې د تیمرګرې اسپتال چې دی نو په هغې کې څه د پاسه د 1 ارب روپو پورې سامان اغشتی شوی و د دغې اسپتال دپاره او په دغې کې نیم سامان چې دی نو دا په موقع نشته. ته خاندې؟ دا غیر ضروري خبرې دي. دې سره مزه یم چې لکه دې سره احتجاج کو کنه دا ګوره د خبرو نه څه جوړېږي نه که نه. دا نو ګوره احتجاج خو نن د هغوی دې کړی دی آل ګورنمنټ الاینس دی که څه شي دي چې څومره امپلای الاینس دی څومره سرکاري ملازمین دي هغې ګوله هغې نن د اسمبلۍ مخې ته اجلاس کړی د پنشن اصلاحاتو باندې د هغوی خپل هغه زنانه هم ورسره خو زما چې څومره خیال دی هغوی پکې او نه دي کړی. نه بس زیاتې یې کړی دی که نه. نو زه دې د حاصل کي پرون تا ته پته اسمبلۍ کې چې دا اپوزیشن کوم صرف په او باندې ټول احتجاج ختم کړي. شهباز شریف چې کله انټر شو نو دوی ورته او شروع کړل. نو لکه دوی به د چا کمزورۍ رانیسي په هغې باندې به خبرې کوو. زه تا ته دا وایم خالد منصوره چې دلته کې د چا نه اورې نو وزیرداري چې داسې کول، نواز شریف چې داسې کول، شهباز شریف چې داسې کول، د غلطو نه موږ زده کړه نه کوو. یار زه بیا نه کوم که نه، بس هغه داسې کړي دي زه خو نه کوم که نه. تا خو د ریاست مدینې چې کوم دی نو ناره والې وه د ستا د پارټۍ نوم خو انصاف دی، ته به کې ولې بې انصافي کې؟ ته د انصاف یو دغه کېږده چې دلته کې د سزا او جزا عمل وي. څوک چې کرپشن کوي د هغه خلاف کوټلي ګامونه پورته کړه. نو هلته کې وزیر اعلی خپله دغه دنده چلی یا بل پکې هغه لګیا وي. نو چې کوم دغه وي دلته کې امپیګان او امیګان ولې دې میدان ته نه روزي؟ دلته افسر ته ولې سترګې نشي برندولی؟ خو هغې کې خپل اغلا ده که نه. دا کوم نظام روان دی؟ یو خبر بل مخې ته دی چې یاره پی ټي آی کې خپل منځ کې پکې هم همداسې لږه څه مسله راغلې ده او د پارټۍ څه کسان چې دي نه هغې علیمه خان بیبي ته وایي چې ته په فرنټ لاین باندې راشه، دا کوم موجوده قیادت چې دی نو د دوی خبرې ټیک نه دي او دوی دا څیز هغسې نشي ډیلیور کولی، لهذا تاسو په فرنټ په دغه باندې روزئ. او ورسره پکې دا خبره هم ډسکس شوې ده چې دلته کې موروثي سیاست چې دی نو دا ښه چلیږي او ډیموکراټیک پالیټکس چې دی نو دا دلته نه چلیږي. نو داسې ده څونه پارټۍ چې موږ وګورم دغه موروثي سیاست دی او دوی به وایي چې موږ به موروثي سیاست نه کوو. پرویز خټک چې راغی خپل ټول خاندان او انګیان دی او ټول په چې کوم دی نو اسمبلو ته یې ورننه باسل. بیا پکې محمود خان راغی یو ورور دغه ته کښېني که نه. اوس زه خبره کوم دا تا چې کومه خبره وکړه که نه دې وخت کې دا تا ته یاد وي چې پی ټي آی دوه شکله یو چې موږ ته ښکاري چې په دې سوشل میډیا دا ټویټونه دا دغه کوي، دویم په دې تلاش کې دا چې اسټیبلیشمنټ سره کینو او موږ چې کوم دی دا رقایم ترلاسه کړو او موږ چې کوم دی نو بهر هم روزو. دې کې الف خان بل یو خبر